وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه في الحديث صدق الله العظيم. محترم نبی علیہ السلام فرمایلی چې څوک زما سنتو سره محبت ساتي هغه ما سره محبت ساتي، او څوک چې ما سره محبت ساتي هغه ما سره جنت کې یوځي. عزیزان یو اهمه مسله ده او هغه دا چې سهار د سنتو دغه مسله چې اکثره خلک راشي جمعات ته او په جمعات کې چې کم دی کې امامتۍ ته ولاړې او ورپسې کم صف ولاړې هغې صف کې خلک راشي سنت ادا کوي، فرض هم ولاړې امامتي او سره چې دی په سنت والا هم ولاړې. دا بلکل ناجایز او ناروا دي. د دې وجې نه عزیزانو د فرضو درجه اول ده، اول به فرض ادا کړي وروسته به سنت کې. نو مسله دا چې امام صاحب د دې اجازت ورکړی دی چې دی سنتو ډېر فضیلت راغلی، خو دا به جومات په هغه ځای کې ادا کوي چې کوم ځای کې امامتي نه وي ولاړه او د امام اواز تیز نه راځي تا ته او ته صحیح توجه سره دغه سنت د سهار ادا کولی شي. نو که امامتي ولاړه ومي نو بیا دله هم جایز دي ده. خو دا چې ته راشې او بلکل جومات کې دننه ودرېږې امام اواز هم په تیز تا لګي دا صحیح نه دي. اول خو طریقه دا چې اول دا سهار سنت کور کې کول دا اول سنت دی او بیا هغې کې قل یا ایها الکافرون او دویم رکعت قل هو الله احد دا په دې سنتو کې لوستل پکار دی. او دا شان دریم سنت دا دی چې دا په اول وخت کې دغه سنت د سهار کول پکار دی. نو پکار دی ډېر خلک یې هغې راشي امامتي ولاړی هغې نه جمع مو شي د فرض او هغې خپل سنت ادا کوي، نو دا هم هغه زیاتې دی. بلکې چې تا تحیاتو راګیرولی شي یا رکوع راګیرول شي دویم رکعت نو بیا پکار دی چې ته سنت ادا کړي. که ته نشي راګیرولی نو پکار دی چې سنت پرېږده او د هغې په ځای چې ته فرضو کې داخل شه او د دغې سنتو قضا چې د اشراقو نه بعد 2 رکعت هغه ادا کړه تاله به د هغې ثواب الله تعالی تعالی درکړي چې نور راوخیږي. دویمه مسله دا چې دغه شان خلک راشي چې څنګه فرض مونځ ادا کوي پسې فورا ودرېږي او سنت ادا کوي د سهار نور خطو نه مخکې، نو دا هم ناجایز دی. د دې وجې نه عزیزانو د ورځ کې 3 وخته مکروه دي، هغې کې مونځ جایز نه دی. یو د سهار د نور خطو وخت دی 15 منټ تقریبا یا 20 منټ دا مکروه دی کې مونځ نه کېږي. یو د غرمې وخت دی چې 12 بجې چې سهار باندې بلکل دا انور ودرېږي چې انور څنګه زایله شي بیا مونځ جایز دی. 15 منټ تقریبا مکروه ټیم وي مونځ نه کېږي دغه ټیم. او دریم ټیم چې د ماښام دی چې انور څنګه پرېوځي دغه ټیم کې مونځ نه کېږي. دغه د دغې ورځ مازدیګر کېږي لیکن د هغې نه علاوه نو نفل یا فرض دا جایز نه دي. نو پکار دی چې موږ د دې سنتو خیال وساتو او د دې هغه عمل وکړو. دا شان د ماسپښین سنت چې د هغې اهتمام پکار دی، خو که چا نه پاتې شو د فرضو نه مخکې نو پکار دی چې 2 رکعته سنت اول ادا کړي د هغې نه پس چې 4 رکعته سنت ادا کړي. الله تعالی اول ماله بیا تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي. چې څوک زموږ دا ویډیو ګوري اوري او نور ته یې نشر کوي ټول الله جزای خیر ورکړي برحمتک یا